امام مالک بن انس رحمت الله علیه موږ تاسو اوریدلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر کې د حدیثو درس به ورکاو ټول عمر اخیری عمر ټول د رسول الله حدیث بیان کړی دي چې د مدینه منوره کې د حدیثو درس به ورکاو او یو بیره دومره د رسول الله سره محبت او دومره محبت چې روایت لیکلي دي په مدینه منوره کې چې په سوارلای نه ده ګرځېدلې وي دا ما د زړه مې نه اخلي نو چې په کوم ښار کې رسول الله دفن وي او مالک ته په سوارلای ګرځي او د خپل خو بس دې کې خلاصې نشته او یو پیره درس ورکاو نو هغه وخت خو پخې آبادی نه وي دغه د کجورو د پاسه به سفر کړی و نو یو لړم په شاره پرېوتی دو او شاګردان ورته ناستي او هغه لړم ولا ټک ورکوي د رنګ بدلیږي او د حدیثو درس کوي شاګردان ناستي چې د استاد طبیعت هم بدل شو رنګ هم بدل شو چې کله درس ختم شو یو شاګرد ته وی راشه زما د املا وګوره یو شاګرد چې راغی املا یې وکتېدله ملا لړم څو ځایه چې چلو ورته وی استاد مونږ ته به دې ویلو مونږ خو پوه شو ستا رنګ بدل شو ستا طبیعت بدل شو وی ما له خوند نه راکو چې د رسول الله حدیث پرېږدم مالک د رسول الله حدیث پرېږدي او په لړم باندې شي په درد باندې شي ما له دې خوند نه راکو او یو وینځی وه هغې ته یې ویلي وو چې څوک راځي چې ملاقات له راځي نمبر کې کښېنوه او که څوک رالل او وی چې زه د رسول الله حدیث له راغلم وی ډارې کې را پرېږده او یو پیره یو کس دی درس د محفل لګېدلی دی او دی به د خلک به رالل مسجد کې به کښېناستېدل د حدیثو درس له نو یو براته مثال لومبی سب به ډکېده بیا دویم دریم داسې نو یو کس را روان دی هغه د دې خیال هم ونه ساته چې سبونه ډک د دې خیال هم ونه ساته چې زه رستو رالمه رستو کښېنه د خلکو اوږو را روان دی او مخې له راغی او مالک ابن انس رحمت الله علیه درغاړې باسه په تندي یې ښکل کړو دې ورته وایي چې حضرت ته خو د خلکو په د پاسه رالې دا بې ادبي دې مو کړله د خلکو په اوږو باندې خو نه و په کار مخکې به راغلی وي او بیا د حدیثو درس شروع دی او زه دې راپاڅولم ما ته دې وی ودرېږه او بیا دې راجوخ کړم او بیا دې په تندي ښکل کړم وایي د دې راز راته ووایه دا څه دي وی بیګا مې خوب کې رسول الله لیدلی و دا کس ورته وایي ما بیګا خوب کې رسول الله ولیدو وی رسول الله دې جومات ته راغی مسجد نبوي کې بیا درس ورکو وی ما ته وی وی دلته اواز وکړه چې مالک څه شو وی چا ورته وی چې دغه ځای کې دی ورشي اواز کې وته نو ما ستا پسې یو کس درغی وی تا رامنډه کړله چې رسول الله ما ته څه وایي وی چې ته څنګه رالې راته وی یارېدې وی ګړبېدې وی رسول الله تر غاړې باسلې او په دې تندي باندې ښکل کړې وی چې یارېږه ما نو وی ما وی چې خدای پاکه څه ټایم به سار کېږي به څه ټایم چې زه ورشم هغه سینې سره خپله سینه ولګوم چې رسول الله ورسره لګولې ده او هغه تندی زه ښکل کړم چې بېګا رسول الله په خوب کې ښکل کړی دی ځکه مې دا بېادبي وکړه مالک ابن انس ورته فرمایي وی پکوله ورشه مالک ابن انس ورته لاندې پکې هم لګېدلي نه دي او بند شي مالک ابن انس ورته فرمایي واوره دا تا چې کوم بېګا خوب لیدلی دی وی هره شپه رسول الله ما له راځي په خوب کې دا زه چې د پیغمبر په ګدی ناست یم او د حدیثو درس مې شروع کړی دی نو هره شپه رسول الله راځي هم دغه شان تر غاړې مې باسي اوس دا راته ووایي رسول الله ولې مینه کوي د سره رسول الله د سره دا مینه ولې کوي دی د رسول الله میشن مخکې بوځي دی د رسول الله حدیث خلکو ته بیانوي د رسول الله چې کوم قرآن راوړی دی دغه خلکو ته بیانوي نو چې کوم عالم نن په مخ د ځمکه موږ او تاسو وګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم میشن چا اخیستی دی همدې علماو اخیستی دی د هر عالم موږ ته به استادانو وي وایي د هر عالم قدر په زړه کې ساتئ که دا ستا د جماعت دی او که نه دی او بیا خو امیان هغوی له خو اړده سره په کار نه دي په نوم عالم دی د قرآن عالم دی حافظ دی طالب علم دی صرف په دې بنیاد ورسره محبت ساته په زړه کې چې دا د رسول الله میراث ده ته پاتې شوی دی دا د بل سینه کې قرآن پروت دی دا د رسول الله وارث دی نو چې په دغه مینه به الله جنت ته دنبوځي ساتو د عالم قدر به د زړه نه کوو ولې دی د رسول الله وارث دی دی ما ته دین ښیي دی زما بچو ته قرآن ښیي کوو به انشاءالله